تجارت ځای دین وګرځو نن موږ سره جنگ دی جنگ په څه دی موږ وایو مدرسې دیني ځایونه دي دا د تعلیم ځایونه دي دا د تعلیم سره منسلکي نور وایي نه دا خو زمونږ کارخانې دي دا به د کارخانو سره تړو موږ وایو ستا کارخانه دي مبارک شي ته کارخانه چلو موږ خو تعلیمي اداره چلو موږ تعلیم سره تړو موږ د تعلیم ځایونه ګرځولي او په دې کې تعلیم ورکوو د دنیا کارونه تجارتونه هغه دنیا نه کوو دین موږ دین نه کوو بیا یاره حکومت به دا مدرسې بیا قبضه کړي و قبضه سره دي شي زه ورته اول خپل حواله کړم چلی چې چلولی شي او چې قبضه کوي نو هغه ملکان کې چې کومې مدرسې ستا وفاق سره تړلې وي نو هغې چې کله قبضه کولې نو ته چېرته وې خو ته د مشرف سره ناست وې او د هغې ملګرتیا دې کوله نن هم جامعه عثمان بن غفان په سوات کې چې هغه د وفاق سره تړلې وه نن هم هغه د حکومت په لاس کې ده دا وکتې دې ازاده که که نه دا خو بهانې جوړول دي یاره د حساب کتاب ده چې حساب کتاب به راسره کوي او دی دې موږ سره حساب کتاب وایي نه کوي زه هم راشه حساب کتاب اول زه درکوم د مدرسې راشه اول د خال مدرسې والا حساب کتاب درکوي تا که ورسره څه امداد کړی چې د هغې هم درته حساب وښیي دا مدرسې چلیږي د دین خدمت کوي دا الله د کتاب او سنت و رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کوي ولې بدنام وي پرېږده دا مدرسې چې دا تعلیمي ادارې دین سیاست مه جوړوه دا دین ته پرېږده چې دین خدمت پکې وشي او دین کار وشي